چې خوش قسمت یې چې نن یو نکاح نن یو سنت عمل وشو په یې باندې بیا جلسه جوړه کړه دا هم د موته د تاریخ نه د علم ثابته خبره ده رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو مقابل بروحه یو صحابي شدی وا وروي وا په داسې ټیم کې صحابيات لګیاوي په خپل منځ کې د وخت مطابق غنې یا الفاظ یا د الله حبيب چې کله رسول صلی الله علیه وسلم د الله حبيب او فرمایل دا د جاهلیت غوندې الفاظ ویني استعمالوي دا باندې په دې ځوندې صحابيات خاموش شوي غلي شوي د الله حبيب بیا خبر ورلګي عائشه ته یې عائشه د غم او د خوشالۍ په منځ کې فرق وکا په غم باندې غم خوان کې په خوشالۍ باندې خوشالي خوان کې صحابيات ته یې چې داسې مکه بالکل خاموش کېږي ما بلکې تمیز کې د غم سره ولې صحابيات لګیا شو الفاظ یې ادا کول ایتو خوان دارنګ دی داسې خپل دی داسې حسین دی داسې دی او هغه دی د الله حبيب ته فرمایي صلی الله علیه وسلم چې په دې ټیم کې داسې الفاظ یې د بدر او د احد شهدا بیان کوي د بدر او د احد شهدا و فضایل بیان کوي نن متنظمین وته یو کنه وته یو نو ثابت شو د تاریخ نه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په شودای کې د صحابيات ته یلی چې د بدر او د احد شهدا بیان کوي د اله بعد د بدر او د احد شهدا و فضائل لګیا شول او یو روایت کې رسی د صحابيات بیبیو د دریاګای شروع کړو د الله حبيب اجازه ورکړو چې کله په شودای کې دریاګای اولای شي دریاګای ته لایقي چې یو طرف یې باندې او بل یې کولاوي کچرته دی وشي دوړه طرفینا یو پیپادو یا بل یو داسې شای دی دوړه طرفینا باندې او هغه ته ټاک ورکوي ته ډېر لایقي نو ډېر شریعت کې اجازه نشته او د دریاګي اجازه هغه څه مباح دی کله مو ته په شودای باندې الله خوشاله شي رسول الله مبارک خوشاله شي بیا به الله مو ته خپل بیبي فرمانبرداري جوړه کی او که په اول ورځ باندې ځ الله خفا کم دې مو ته بیبي به مو ته فرمانی وي او دی روایت مبارک کې رسي د الله حبيب فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کیم خلق الله پاک په خوشالۍ کې الله خفا یعنی د الله نافرمانی وکي یو کس ته الله وده ورکړو شودي ورکړه په هغه شودای کې د کس الله خفا کړو رسول الله مبارک په دعا کړی دو هغه خلک ته په دعا کړی دو چې الله دې غمجن کې هغه خلک عزت منه د الله د حبيب په دعا لګيږي کنه لګيږي جواب ورکړي وسروشا چې کله هم چې په نکاح کې الله خوشال کړی دی یا الله څنګه بچون ورکړي دي حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله رحمتا واسعه کامله عاجله آجله عزت منی په تمامه دنیا کې په ټول اسلامي ممالک کې په اکثر ملک کې د په فقه باندې نن علما او د وحی حاکمون فیصله کوي د دې امام ابو حنیفه والد ثابت هغه چې کله د خپل بیبي کړه کله د امام ابو حنیفه اده کړه تاسو ته پته چې څنګه کړیو د امام ابو حنیفه د اده دو پورای وتم یشتر رجلی ولیدی 8 مهینه رجلی ولیدی د وتم یشتر رجل او رسبه چې کله د الله نه اوغختا الله نه دعا وخت چې الله مو ته چې کله بیبي وکوي الله نه کوي بیبي وکا بي الله تعالی د امام ابو حنیفه اده ورکړه ثابت د امام ابو حنیفه اده ملاو شو وتم یشتر رجلی ولیدی د قران اکثر خصای دوا عزت من چې کله به د وتم یشتر رجل او د دعاګونې نو ورسته الله کیما بیبي ورکړه به د هغه رجل او د دعاګونې برکت داول چې الله پاک امام ابو حنیفه ورکړو او چې کله به امام ابو حنیفه رحمه الله خپل اده شوزه ورکولې کله به فاروق ورکولو کله به دی و طرف نه فاروق ورکولو
د امام ابو حنیفه رحمه الله دی ولې وو دوه رکعته نفل وکړل د هغې نه بعد به نیمه سپوره د قرآن تلاوت وکړو د هغې نه بعد به امام ابو حنیفه رحمه الله ته شودې ورکولې دویم طرف نه به هم چې کله شودې ورکولې دوه رکعته نفل نیمه سپوره تلاوت د هغې نه بعد به امام ابو حنیفه ته شودې ورکولې برکت یې څه ول د هغې ته کوي برکت یې څه ول د هغې نیکۍ برکت یې څه ول د هغې دوې رکعتې نفلې برکت یې څه ول د هغې نیمې سپورې تلاوت برکت یې څه ول د هغې ثابت چې 8 مهینې ریژې ونیوې هغې نه بعد الله کیمه بیبي ویره کړه الله داسې بیبي ویره کړه چې هغې نه الله امام ابو حنیفه پیدا کړو هغه امام ابو حنیفه رحمه الله چې په کوم ځای باندې وفات کېږي په کوم ځای باندې د سجدې په حالت کې د الله سره ملاقات کې د دنه روح وځي په خپله کمره کې د وحي حاکم د هغې سره ظلم کړی و په امام ابو حنیفه رحمه الله باندې غلطې فیصلې کړې امام ابو حنیفه فیصله نه منله امام ابو حنیفه رحمه الله ته زهر ورکړل زهر قاتل چې کله یې ورکړل امام ابو حنیفه رحمه الله په هغه اثرات رجل شول جل نه چې کله خلوص شو امام ابو حنیفه ته مرګ رسي خپل بچي حماد ته یې ای حماده بچیا په دې کمره کې چې چیرې ګناه ونه کې تو پلور په دې کمره کې 7000 بار قرآن ختم کړی دی او وزره وره امام ابو حنیفه قرآن ختم کړی دی په دې کمره کې او چې کله مرګ ورته رسي د سجدې په حالت کې ورته رسي وجه یې څه وایي زه تمهارې چې الله دومره لوی سړی ونه پیدا کړو وجه یې دا وه چې په پلور کې تقوا وه وجه یې دا وه چې په ادبونه کې تقوا وه وجه یې دا وه چې د دوړې تربیت صحیح وو چې کله تقوا وه د تقوی اثرات یې په بچیو کې الله جواب کړل او که چېرته دلته په دې شپه باندې نکاح په شپه باندې الله درنه وکړي یو کس الله خفا کړي نو د هغې نه الله بچیو بیا نیک نه ورکوي وس دې وي او بچی دې جوان وي دې ته وده وکړه دغسې مه پرېږده دا علما تشریف فرمایي رسول الله مبارک فرمایي د کیم پلور وس وي خپل بچي ته وده نه کړي او د ده نه ګناه وشي دې ګناه هغه پلور ته هم ګناه میلاویږي که نه د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې د یوه کس ګناه په بل نه ورسي دغسې نور علماوې که نه دو دا د اهل سنت عقیده ده خو زنه زنه ګناهینه زنه زنه ثوابینه د هغې لپاره یو سبب موجود وي هغه سبب چونکې بچي په خپل پلور باندې درې حقونه دي هر پلور باندې بچي درې حقونه دي ای پلوره زده یې کړه نن اکثر پلرینه بچیانو ته چې کله ودینه کړي نو تپوس نه ویله کړي بچي ته وده وکړي د بچی ټول عمر در بدن ته کار یې خوري که نه یې خوري وجه یې څه وي وجه یې دا وي چې بچي ته پلور تپوس نه کړي چې بچیه دا ښځه دې خوښه ده که نه به دې خوښه او که بچي چېرته ورته ووایي چې پلوره دا ښځه مې خوښه ده بیا هغه پلور هغه ښځه نه ورته کړي دا بلکل د شریعت خلاف عمل دی ای پلرانې په دې مه خفه کېږئ شریعت عمل دغه دی چې بچی د پلور کوي چې پلوره دې کې رانۍ سره مو وینهلو دې کېر د زناناوې سره مو ته په شرعي طریقه باندې وکړه البته چې ډېره بېعزتي وینه جوړه شوې وي د شرم خبره وي بیا زوم ته خبره وو د صحاباوې کې داسې شوي دي چې رسول الله مبارک ته صحابي وویله یا رسول الله د فلانکي بچی چې خوښه نو درته وګوره د الله حبیب په خپله وتلی دی هغې پلور ته یلي دي چې تو بچی جته ویر کړه نو ثابته شوه که نه شوه ثابته لیکن نن په پښتو کې هره ورځ موږ ته دا خبرې رسېږي چې بچیو چې کیر ته نه ځي بچیو چې د خپلې بیبي سره طبعه نه لګېږي بچیو چې کیر نه منډه کړي ټوله وجه یې دا وي چې پلور یې څه کړي جهالت یې سره کړي پلور یې په طبعه ښځه نه ورته کړي لیکن اسلام موږ ته د دې شي اجازه ورکړی دی نو ای پلارانو چې کله بچي ته وده کړي دا د ده حق دی چې تو ته وایي چې پلوره دا ورته وکړه او دا د تو حق دی چې ته خپل پوره کوشش وکړې چې هغه بیبي ته ورته وګورې